السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. عزتمنو، په مردان کې یو د ترز بیا راپاڅېدلی دی، خپل دوه د تورنو زامنې بېدردۍ سره قتل کړي دي. چې عزتمن دغه د تورنو زامنو جنازه چې وشوله، نو هغه جنازې خلک بیا واپس راغلي دي. د دغه ملزم کور ته یې تول پول کړی دی، عنایت صاحب له مات کړي د هغې نه بعد یې ورته اور لګولی. راځئ مینوال چې دا څنګه شوي او ولې داسې د تورنو زامن مجبور شو چې خپل د ترز بیا بېدردۍ سره قتل کړي. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. څه د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، په مردان کې دا سویمه واقعه ده چې مخې ته راځي چې تېره څنګه. عزتمنو، په مردان کې دوه د تورنو زامن خپلو کې جنګ جګړه وکړله. یو د ترز بیا راپاڅېدو، خپل دوه د تورنو زامن ډېره سخت بېدردۍ سره د دقیقې دپاره قتل کړي. عزتمنو، دوی کور کې ښځو کې خپل کې توتو مې باندې جنګ شو، نو دغه دوه د تورنو زامن پرې د پاسه راغلي دي یا دا یوه رالګېدلی دی. خپل دوه د تورنو زامن یې بېدردۍ سره په دغه طریقه باندې قتل کړي دي. عزتمنو، چې کله چې دغه د تورنو زامنو جنازه یې وشوله، د جنازې نه بعد عزتمنو بیا مقامي کسان راټول شوي دي. دغه بل د ترز زوی چې کوم یو چې قاتل و، هغه د قاتل کور ته ورغلي دي چې هر څه یې ولې مات کړي دي. خو عزتمنو، دوی د کور نه تښتېدلو، کور یې خالي، کور کې څوک نو عزتمنو دغه مقامي کسانو بیا د دوی کور ته اور لګولی، ویلې دي چې دا ولې دوی دومره ظلم زیاتی کړی دی چې یعنې دا کسان یې قتل کړي دي. مینوالو، چې کور ته یې ولې اور لګولی دی. عزتمنو، اوس د مردان پولیسو د خولې وینا ده چې موږ په دغه کې 40 کسان په ریاست کې اخیستي دي. په دغه کې موږ 40 کسان ګرفتار کړي دي او انشاءالله تعالی نور کسان به هم ګرفتار کړو. ځکه عزتمنو چې دوی خو خپلو کې د تورنو زامنو جنګ جګړه یو بل کې مړي وکړه او که دښمني ورپسې شوه، نو بیا د مقامي کسانو داسې جوړت دوی ته یعنې کور سي ظلم. مینوالو، دوی له دې اخر کومه سزا ورکړل شي، حتما نه خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نویو معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.